دی بېوسه دی څلورې بچي دي دوی بیماران دي یو مرګي بیمار دی یو جټکي بیماري دی ورباندې دا ورور دی غریب دی هېڅ درکې نشته کوټه ورباندې تغېږي څه واسې نشته چې موږ هم څه واسې نشته چې موږ ورته لاس وکړو موږ غریبانه دی ورور مې ډېره سخته غریبانه دی موږ ورور سره کوم خلک یو چې څوک امداد کوی شو هغه امداد وکړو هېڅ واسې نشته موږ پوه شئ په بیابان لوښي ایسته دي بد حالت دی ډېر غریب دی څه درکې نشته بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د وخت ساجد بنگش سنجو ټي وي له طرفه تاسو سره مخاطب دی او د وخت موږ موجود یو په بیټا خان کلي کې یو داسې کورنۍ ته راغلي سید یونس حسین ولد سید میر امام حسین کور ته راغلي چې یو خو دا چې د دې عمر مطلب 60 سال عمر دی او د دې اولاد چې کوم دی د دې بچي دي هغه د مختلف قسم بیمارانې دي او دې نه علاوه چې کوم دی د دې غریبانه ده او د دې کور ته مونږ لاړو هغه فوټیج مونږ تاسو سره شیر کړو د دې کور حالت مونږ وکتو چې هغه نن سبا کې هغه څه ټایمه هم غورځېدی شي نو کس ډېر بېوسه دی او مونږ سره اطلاع کړې ده مونږ راغلي او مونږ دې په وسعت سره مونږ تاسو ته دا پیغام درکوو چې تاسو بس څه کېږي زموږ څومره مسلمانان زموږ څومره مؤمنان وروڼه دي چې هغه په بهر ملکونو کې دي یا هغه په پاکستان کې دي هغه چې صاحب حیثیت دي زه هغو ته درخواست کوم چې زموږ د چاچا سره برپور تعاون وکړي دا به خپله هم تاسو سره خپله کیسه شیر کوي نو دې سره خبرې کوو السلام علیکم جی چاچا تاسو څه ویل غواړئ یو مکان دی لکه هغه بزرګي لګیو ولا کاشا مکان دی چې پته نه اوس په تیرونه هم جوړ کړو چې مخه واخې اوس کې پاسپورت پیسې ارته نشته خالي شي روزګار څه اوس ګزړم بیماری بچی وړلې چاته مې باندې راوځي څه واسو نشته څه جوړ نو تاسو ته د امر راپور درکړل چې مو هیڅ واسو نشته نه څه هیڅ بندوبست نشته کوم چې هم شته چې دی علاقه سوا هغه د علاقه یو څه بار روډ پر روډ د خلک او چې څوک چې خیال په غو سړي باندې نه کی زه خو یم مجبور موزه بیماری دی یو ځای جاکي بیماری نه بیانو ولا ادوا وړي یو سکول کې خو وړي یو بل کمزور دي سخت راځي او خپل مداوات دی چې ډېر په حالت دی هغه خدای ته پته یو موجود دی تاسو په دې دا علاقه چې کته ولې بس دا غشره ګرانو کتونکو سید یونس حسین چې د دې تعلق میټا خان شیرکوټ نه دی او د دې خبرې تاسو واورېدلې چې واقعي دې ته د مدد ضرورت دی تاسو کې داسې وروڼه شته چې هغې د دې کوم بچي دي د هغو ښه علاج کوی شي یا داسې کسان تاسو کې به صاحب حیثیت وي چې دې سره تاسو څه قسم تعاون کوی شي چاهې هغه راشن دی چاهې هغه د دې مطلب ټریټمنټ دی یا د دې کوم کور دی کوم کور زمونږ د دې کور مونږ وزټ کړو د دې کور مونږ وکتو چې نن په سبا کې هغه څه ټایم هم غورځېدلی شي نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې څومره هم وسه کېږي زمونږ دې کاکا سره سید یونس حسین سره تاسو امداد وکړئ انشاءالله د دې اجر به چې کوم دی تاسو ته الله پاک درکوي دې وخت زه تاسو ته د دې نمبر وایم چې زمونږ هغه وروڼه چې هغه دې سره مدد کول غواړي نو هغه په دې نمبر باندې رابطه وکړي او خپل امداد چې کوم دی دې ته ورسوئ نمبر ځان سره نوټ کړئ 033492844411 په دې نمبر باندې تاسو دې سره خپل امداد څه قسم معلومات تاسو پکار وي یا تاسو د دې کور ته تلل غواړئ یا تاسو دې څه قسم امداد کول غواړئ نو تاسو په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ دې سره موږ ته اجازت راکړئ ساجد حسین بنگش سنجو ټي وي ګوهر